زمونږ په شریعت کې راځي وی چې یو سړی آواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه وي بل څوک نه وی پلان کې شته نو دا ښځه دې وله جواب ورکړي چې شته یا نشته، خو په نرمه ژبه دې جواب نه ورکوي، په سخته ژبه دې ورکوي. تپوس وکړي پلان کې کور دی او څوک نه نو ښځه آواز ورکولی شي چې او یا شته نشته، خو په سختو الفاظ پلان کې کور دی نشته، شته پلان کې کور دی او روزي تختې وي. دارنګه ټیلیفون بعضې خلک ښځو ته ټیلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټیلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګه کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي، بیا خود په زړه کې یو پوټی هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کېږي. او چې سخته خبره دی وکړه سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده، دویمه ورسره ونه کې ګوره که دویمه دی وکړه په کېړی دی دا کپره ولي. دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی. ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته، د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي، ډېر خطرناک سوچونه راځي. دغه د نورجهان باد چې تېره شوې ده د څه ورته وایي د مغلیه کې شاهجهان ښځه وه که نه نو دی وینځه وه، دی ښځه نه وه دی وینځه وه. نو د شاهجهان بادشاه وله دوه کمترې ورکړې، یو په یو لاس کې او بل په بل کې وي دا ونیسه زه راځم. وینځه وه کور کې ورسره وه خدمت به یې وله کو، یو کمتره و بله. نو چې شاهجهان بادشاه سنګ راغی نو نورجهان ته وایي د خپلې وینځې ته هغې نه غریبې نه یو کمتره و تښتېده، لاس یې سسکه کمتره والوته. نو د بادشاه کمترې خو قیمتي که نه او قیمتي وي. نو چې دا بادشاه راغی نورجهان ته ویې کمتره یې څه کړه وی والوته. نو دی ورته وی څنګه والوته غصه شو ورته. نو هغې ورته هغه بله کمتره پرېښوده وی داسې والوته، دویمه یې پرېښوده. نو چې هغې ورته هغه دویمه کونتره پرېښوده او لاس یې وړقه او مسکی شوه او وجود یې ورسره داسې لږ غوندې په نخره کوي داسې والوته. نو بس شاهجهان پې عشق شوم پاک کړی او نکاح پې وتړله ښځه یې شوه. شریعت وایي ښځه به د سړو په مخ کې داسې نازک اندامونه نه خوځوي او داسې ادا به نه کوي لاس او خپې خوځول چې د سړو توجه ځان ته پیدا کړي. دا په شریعت کې ګناه ده. نو دا شپږ کسان شو: مشرک، جادوگر، زناکار، سودخور او حسدی چې مسلمان سره حسد کوي او بل شرابي دا نه بخي. حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده، پیغمبر دی د خدای چې په لاره تېرېده یو غر ته یې وکتل، غر ډېر زیات اوچت او داسې ناشنا طریقې سره جوړ شوی چې د دې غر څوکه ورته وه لکه د اوښ چې قبي. نو عیسی علیه السلام ورته حیران و چې خدای پاکه دا دومره لوړ غر او داسې څوکې ورته ده. نو چې ورنږدې شو ویې کتل نو د دې څوکې د پاسه یو تیږه پرته وه داسې لکه د ګوته باندې چې سړی پلیټ ونیسي. نو ډېر زیات حیران شو چې خدایه غر څونه لوړ دی او دا څوکې څونه تیزه تلې ده او د پاسه پې داسې ده لکه چې رکیبی نسکوري کاڼ پې د پاسه پروت دی. نو په ډېر شوق کې ورته ګوري. نو جبریل علیه السلام وله راغی وی عیسی ولې؟ وی د خدای دې قدرت ته حیران دی، غر ته وګوره او دې څوکې ته وګوره او د پاسه پې تیږه لوړې پرته ده. یا خدایه که لږه وړقېده خو لاندې به راوغورځېږي. جبریل علیه السلام ورته وی د دې نه ناشنا راته وښیم. یو وی ښه دی غر ته وخیجه. نو عیسی علیه السلام غر ته وخت. چې وخته نو الله پاک یو زلزله راوسته او جړق شو. چې جړق شو نو هغه تیږه د غر د څوکې نه لاندې ورغړېده. خو خدایا دا مرستا زور تیږه په داسې طریقه وغورځوله چې هغه د غر نه لاندې پرېوته. یا خدایا
جبریل علیہ السلام ورته دینه ناشنا را توخې مې یو وی خدي سوکې توخې جلان دې پکې وګوره. نو چې عیسی علیہ السلام د غر سوکې تو کتل وخته او لاندې وکتل نو لاندې پکې یو غار یو سوړه وه او دا چې د پاسه تیږه پرته وه دی دا غار داسې بند کړی و لکه څوک چې یو کوټې ته دروازه ولګی یا کوي ته سر د کوي د پاسه سر یې ورته بند کړي. دی ګوري دی غار ته چې خدای دا سوړه پکې کم خواته ده. جبریل علیہ السلام ورته وایي دې نه ناشنا را توخې مې یو وی ورکوشه. چې عیسی علیہ السلام لاندې ورکوز شو نو په دې غار کې یو سړی ولاړ دی او مونځ کوي د الله عبادت کوي او خوا کې ورسره خشته د اوبو کنډول پروت دی او سړی لګیا دی عبادت کوي او چاته هم توجه نشته. نو عیسی علیہ السلام نورم په تعجب کې پرېوت چې خدای پاکه دا سړی دلته ولاړ دی او په دې غار کې په دې غار په دې میاس کې د الله عبادت کوي. دا خدای څومره تا ته نیک دی او خدای ریام پکې نشته لکه مونږ خو چې کوو نو خامخا کې دا راځي چې فلان خلک وایي چې ښه مونځ کوي نه غم شته چا سره نه ښادي شته نه تپوس نه پوښتنه نه چا سره د تجارت نه بل څه شپه ورځ لګیا دی او خدای سته عبادت کوي. عیسی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام وی دینه ناشنا را توخې مې یو وی تپوس ته وکړه چې کله نه عبادت کوي. نو عیسی علیہ السلام هغه سړي ته وایي ملګري د څومره مودې نه دلته کې ته د الله عبادت کوې وی 400 کالو شو 400 کاله مې وشو 400 کاله دینه بار نه وته نه دلته لګي. د الله قدرت خبرونو منه کنه الله سره چې کم طاقت دی قسم دی بنده حیران بشي چې خدای داسې دی. وی 400 کاله دی وشو وی 400 کاله وشو دلته ولاړې الله ته عبادت کوم هم د شپې کوم هم دروازې کوم خدای دلته روزي راکوي نه غم نه خادي نه څوک خبر دی. نو حضرت عیسی علیہ السلام نورم تعجب واغشت خدایا 400 کاله عبادت خو پیغمبر داسې یو شان نشي کولی. نو جبریل علیہ السلام ورته وی دینه ناشنا راته ویم وی دینه به ناشنا سي وی رب العالمین فرمایي چې ستا نه پس به یو امت راځي دا به اخیري امتي د دې پیغمبر به د ټولو پیغمبرانو اخیري پیغمبري دا هغه نوم به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. عیسی علیہ السلام د پیشنګویي ورکړې ده مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. د رسول الله مبارک دواړه نومونه دي محمد او احمد یو ولا مورخ او یو ولا نیکیخ دی او په خپل حضور پاک فرمایي د بخاری حدیث دی انا محمد ز محمد صلی الله علیه وسلم وانا احمد ز احمد دا خپل نوم په خپل بخاری کې راځي غشت. نو ستانه پس بل امت اخیری او داغي پیغمبر او نوم محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. دغه پیغمبر یو امتی چې د شو قدر په شپه کې د شعبان په دې نیمه کې د شو قدر په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکي یوه شپه د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه په الله اجر زیات ورکوي. زمارونو څونه قیمتي شپه شوه تاسو دا په موږ د الله احسان دی. لکه زه به بل مثال هم درکم. حضور پاک یو ځل فرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی تیر شوی دی بني اسرائیلو هغه 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی 1000 میاشتې د الله په لار کې روژه نیولې ده 1000 میاشتې د الله په لار کې منځونه کړي دي 1000 میاشتې. نو صحابه ورته الله رسوله بالکل دا کول شواغوي دا غي عمرونه زیاتو زموږ خو عمر کم دی 50 کاله شپېته او یا کاله عمر 15 کاله خو دی نابالغ او د دې 40 نه 50 نه چې وروړي بیا بوډۍ د کار نه بیا عبادت نشي کولی
او په دا میانس کې غم دا خادره تجارت ته زمینداری دې بسنګ عبادت کې که زمون عمر ډیر وی لکه دا غي پشان نو مونږ برغی نه زیات عمل کړو نو مونږ له خدای عمر کم را کنو دا بس کو لک پریشان شو صحابه نو الله آیت نازل ک انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تا امت لزه یو شپه ورکوم لیلة القدر پر رمضان اخیری لسو کې چې کومه شپه ده چې ستا یو امتی په دغه شپه کې یوه شپه عبادت وکړي نو د 1000 میاشتو د عبادت نه د هغې ثواب بهتر دی خیر من 1000 شهر دا د خدای پاک فضل او د رسول الله مبارک برکت دی نو دا د شب قدر شپه د لیلة القدر شب قدر دا ډېره قیمتي ده اوس دې ته شب قدر ولې وایي شب قدر په دې نسبت وایي یو روایت کې شته چې الله پاک فرشتو ته حکم وکړي په دې لوح محفوظ کې زمونږ د راتلونکي زمانې چې څه دي هغه لیکلی شوي دي چې د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه تقدیر دی نو هغه ولیکئ نو فرشتې لیکي چې دی به دومره ډوډۍ خوري دومره به اوبه کي د ده به دا چلی زمونږ د یو کال تقدیر راواخلي ویې لیکي او په رمضان کې چې کوم لیلة القدر شب قدر پارسی ده او لیلة القدر عربي ده نو په رمضان کې چې کوم لیلة القدر ده نو په دغه شپې د دنیا فرشتو تاوانه کي دا اوان نو علما لیکي علما بلکې جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک فرمائے کہ 3 شپې پرله پسې مال جبریل علیہ السلام راغی او ما ته وی چې دا شب قدر په شپه تم عبادت وکړو صحابو ته دې مو وایه او خصوصا د تقدیر د خیر سوال د الله نه وکړي د تقدیر د خیر تقدیر په ډېرو څیزونو بدلیږي په صدقه بدلیږي په دعا بدلیږي په صله رحمه بدلیږي نو علما لیکي چې په دې شپه یو سړی الله ته ودرېږي او د الله عبادت وکړي نو سوال دې داسې وکړي چې یا الله تقدیرم ستا په لاس کې دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب نو خدایا ته به په دې شپه فرشتو ته حکم کې او زما د یو کال تقدیر به لیکي او په رمضان لیلة القدر کې به د دنیا فرشتو ته سپاري نو خدای که زما په تقدیر کې دی سخت فیصلې لیکلي الله رالی بدلی کړه دا سوال وکړه که سخت فیصلې دی لیکلي زما تقدیر کې رالی بدلی کړه خدای که زما په تقدیر کې دا مرګ لیکلی نو خدای رالی عمر زیات که رستو یې کړه ژوند کې مې برکت واچو او که زما په تقدیر کې خدای تا فقر لیدلی او تاوان دی لیدلی او نور د دنیا مصیبتونه دی لیکلی نو الله اراله بدل که خدای پاک بدلولی شي نو په دې شپه د شب قدر په شپه د الله عبادت کول خدای ته جړا کول او د امت دپاره سوال کول ځکه حضور پاک امت له کړی دي امت له سوال کول او د تقدیر متعلق د الله نه سوال کول چې خدای که زما تقدیر کې سخت ازمایش وي پریشانی وي تکلیف وي نو رب العالمین هغه راله بدل کا دا به کوو انشاءالله العظیم دا شپه ده کله دا د راتلونکې 9 شپه ده د 9 ورځ 15مه ده او د 9 شپه 15مه شپه ده د ګل او د 9 په دې میانس کې چې کومه شپه ده چې د ګل ورځ تېره شي او سبا له د 9 ورځ راځي دقه شپه ده بعضې خلک وایي په دې کې او بچو له روزي هغه دا شپه نه ده ښه ورځ نه ده دا شورې ورځ ده چې بچو له پکې خلک ښه روزي ورکوي څوک وایي دې کې به د ورځې روژه نیسي نو روژه ښه شی دی که څوک یې نیسي بده نه ده خو په شریعت کې په دې ورځ کې روژه ثابته نه ده هغه روژه د عاشورې د ورځې ده حدیثو کې ثابته نو دې کې د ورځې روژه ثابته نه ده اگه څوک نیسي 15مه دې ونیسي 14مه دې ونیسي 15مه هم ښه خبره او جسمه ده خو نه ده خو په شریعت کې د حضور پاک نه د دې ورځې روژه ثابته نه ده
او دغه د شپې عبادت ثابت دی. نو ما چې کوم حدیث وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله خاص رحمتونه په دقه شپه د ړومبي اسمان ته راکوزېږي. یا ان الله ینزلو صفت بلا کیف ورته وایي زمونږ دا طالبه. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې یو قبیله و بنو کلب به یې ورته وایي. دغه خلکو به ګډې چیلې ډېرې ساتل. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دې نه دا معلومه شوه چې د بخښنې سوال به هم د خدای نه کوې چې خدای ته ما وبخې او خدای ته ما معاف کړې. نو دا شپه ده او قیمتي شپه ده او بیا به یو کال پس راځي. نو که هسې بې صدنه ګډه ونه شوه نو لاس به مروړې. نور که صدقه خیرات څوک کوي نو هېڅ پابندي پرې نشته. خو په حدیثو کې د دې ورځې د صدقې څه ذکر نه دی راغلی او نه د دې ورځې د روژې ذکر په حدیثو کې راغلی دی. دغه د شپې د عبادت ذکر یې راغلی دی. نو تاسو خپل هم د شپې عبادت وکئ او زنانه ډېرې تکړۍ په عبادت کې هغوی ته هم دا بیان وکئ زنانو ته چې هغوی هم ورباندې عمل وکړي او د بخښنې سوال کوئ. مال هم کوئ ځان هم کوئ. ښه زما هم در باندې ګوره شته. موږ به تاسو له کوو تاسو موږ له کوئ او یو بل له ټولو مسلمانانو له. زما وروڼو دې میاشت کې یو ورځ ده او برکتي ورځ ده او یو شپه ده برکتي شپه ده. هغې ته موږ د شب قدر شپه وایو زموږ په عرف کې او په عربی کې ورته لیلة النصف من شعبان وایي. د شعبان د نیمې میاشتې شپه. او زموږ اردو خوانان هغوی ورته شب برات وایي. شب براعت. فارسی خوانان هم ورته شب براعت وایي او اردو خوانان هم ورته شب براعت وایي. دا شپه ډېره قیمتي شپه ده او ډېره د برکت شپه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې بیبي کره او د کور نه بهر ووت. عایشې بیبي فرمایي وی زه اوده هم پرې پوه نه شوم چې رسول الله مبارک ووت. نو چې زه راویښه شوم نو ما پیغمبر علیه السلام کته چې چېرته لاړ. نو نیک حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته لاړم بیبي فاطمه. نو هغوی ته مې الوی چې حضور پاک د شپې د کور اوتې د پته نشته چې چېرته تللی. نو هغه هم پریشانه شو. حضرت علی صاحب هم راووت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم راووت. حضرت حسن او حسین ماشومان و هغوی هم راویښ شو. نو پیغمبر علیه السلام یې کته چې دی چېرته تللی. نو حضور پاک د بقی چې کم اوس مقبره ده او صحابه کرام پکې دفن دي نو دقه ځای ته نبی علیه السلام تللی و دوی ورپسې ورورسېدل. دې کې قبرونه مو په هغه زمانه کې قبرستانه مو او دې کې د غز بوټي مو دا غټه پلوسه د دې بوټي م پکې و. بقیع غرقد به یې ورته ځکه وي. شاړ میدان هلته ورپسې دوی ورسېدل او دی په کومه طریقه ورپسې ورسېدل. زمانونو په مشکات شریف کې د دې معجزاتو په باب کې یو حدیث نقل شوی. د هغه حدیث مفهوم دا دی چې حضور پاک به په کومه لار تللی نو چې کوم به نږدې صحابه نږدې ملګري وو نو هغوی ته به پته وه چې په دې لار نبي علیه السلام مبارک تللی دی. دا به ورته څه نه معلومات کېدل. دا د حضور پاک د خولې مبارکې د خوشبویۍ نه. زمون خوله بدبویه او د حضور پاک خوله خوشبویه وه. حضرت ام سلیم وی حضور پاک مونږ کره راغلی و نو دو. نو چې ما ورته وکتل نو په دې تندي یې خوله راغلې وه. نو ما یو شیشې بوتلګۍ راواغېشت. خولې ته مې ونیوه چې دا د خولې څاڅکي راپرېوځي چې په دې بوتل کې جمع کوم.
وی حضور پاک راویخ شو وی ما ته چې ام سلیم دا سکه وی ما دا الله رسول استاد خولې ته مې دا بوتل نیولې په دې بسکه وی ما چې دا به د خوشبویۍ د پاره مونږ استعمالو او د برکت د پاره به مونږ استعمالو. نو پیغمبر علیه السلام په انکار ونه کړ چې دا سکه ما بوتل یې ته واغېسته او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده او ټولې خولې یې په هغه بوتل کې ورته ورغورځول. ام سلیم وایي چې مونږ کره به څوک ناجوړه شو بیماران به شو نو ما به هغه بوتل راواغېسته او په اوبو کې به مې کېښود یو ساس کې به مې ته اوبو کې واچو او په مریض به م اسکل الله به مریض د شفا ورکول. او چې کله به م په مدینه شریفه کې وادو او خادي به وه نو ما به د هغې نه یو پوټې غوندې یو ساس کې راواغېشت او په جامو به مې پورې کړ. وی چې واده له به لاړم نو ما ته به خلک وی چې ام سلیم دا خوشبویي د کوم دکان کې اخیستې ده دا د څه خوشبو ده داسې خوشبویي خو مونږ چاته نه ده لیدلې. وی ما وی تاسو ته څه پته لګي دا زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک د خولې خوشبو ده. نو د حضور پاک خوله دا خوشبویه وه او خوشبویي به تتله او د صحابه و عقیدت او مینه هم درته معلومه شوه چې صحابه څونه د پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتلې ده. د صحابه د پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه دا د محفوظ ساتلې. د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې کله صلح او جوړه کېدله نو د کافرو د طرف نه چې کم نماینده و چې واپس لاړ نو کافرو ته څه وایي وی داسې وکړئ چې دې سړي سره جنګ مه کوئ. وی قسم دې ما داسې ملګري د چا نه دي لیدلی کم چې مې د ده ولیدل. زه کسرا فارس ته تلم او د دنیا په ملکونو ګرځېدلم خو داسې سړی او د داسې ملګري تابعدار ما چاته نه دی لیدلی. او څنګه وی چې اودس کوي نو یې دې ملګري صحابه د اودس اوبو ته لاسونه نیولي چې دا په ځمکه پرې ونه ځي هغه رانیسي په لاسونو کې او په ځان یې مږي. د هغه د اودس په اوبو خلک جنګونه کوي یو بل سره او چې خراش کې توکي د خولې نه لاړه توکي نو ځمکې ته نه رسي هغه صحابه په لاسونو کې نیسي او په خپل مخې پورې کوي. دومره مینه او دونه محبت د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو خبره مې دې پورې کوله چې خولې خوشبویه وه. نو عایشه بیبي فرمایي چې موږ هغه خوشبویۍ پسې تلو او بیا داسې خوشبویي وه چې څوک به ورسره ډېر نږدې ناست و نو هغوی ته به پته وه چې د حضور پاک د خوشبویۍ دا صفت دی او دا نمبر خوشبویي ده پته لګي. نو زه ورپسې تلم مونږ لاړو د بقي مقبرې ته نو رسول الله مبارک په سجده پروت دی او جاړي الله او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا عیسی علیہ السلام د خپل قوم متعلق ویلو اقوا مطلب یې څه دی یا الله که ته د خپلو بندګانو له عذاب ورکې نو ستا بندګان دی الله څوک دې تپوس نشي کولی او که خدای ته بخې نو ګورې ډېر لوی زورور ذات دی بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی چې دا ولې دی وبخل. ګوره د امت د بخنې دپاره حضور پاک په نیمه شپه پاسې او بیا د مقبرې سایټ ته ځي او څونه دشمنان دي یهودیان دشمنان دي په مدینه منوره کې اوسېدل او د مدینې منافقان دشمنان دي سره د دې دومره دشمنو او سره د تیارې بیا ځي شاړې ځمکې ته او خدای ته سجدې لګی او د امت د بخنې سوالونه د الله نه کوي. مونږ له څونه دعاګانې غوښتې دي مونږ سره څونه مینه کړې ده. یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل ارمان کما خپل رونه ولیدلې نو صحابه ورته وایي ولې مونږ دې رونه نه یو څه د الله رسوله
وی تاسو میں امرگری انتم اصحابی، تاسو میں مرگری او ویرونه میں اغا خلق دی چه لاراغلی ندی رستو برازی رستو با پیدا کیگی او نالیدلی با پا ایمان روڑی. مونږ ته رسول الله مبارک خپل رونه ویلی دی ګوره او ارمان یې کړی دی چې ارمان که دا مې ولیدلی. نو صحابو ته تپوس وکړو وی د قیامت په ورځ به یې وینې وی او وی په څه به یې پیژنئ؟ دا خپل امت او دا خپل رونه زمونږ خو پیژنې مخامخ را سره ناست یو، دا به په څه پیژنې؟ نو حضور پاکو فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضو، د دوی د اودس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي، په دې به یې پیژنه. دومره حضور پاک مونږ سره مینه کړې ده، لیکن وروڼو مونږ پیغمبر علیه السلام له د هغه مینې په بدل کې مینه ورنه کړه، هېڅ هم ورنه کړه. مونږ د پیغمبر مبارک شکل خوښ نه که ځان له، د هغې جامه هم ځان له خوښه نه کړه، د هغې اخلاق هم ځان له خوښ نه کړل. مونږ نن ټول ورځ د انګریزانو په خویونو پسې ګرځو، ښځې د انګریزانو د ښځو پیښې کوي او هلکان د انګریزانو د هلکانو پیښې کوي ټوله ورځ. مونږ له د پردو پیښې ولې پکار دي؟ پکار دي چې مونږ د خپل ښکلي پیغمبر پیښې وکړو او د هغه په نقش قدم روان شو. او زمونږ بیبیانې د کور خویندې لوڼه دا د صحابیاتو پیښې وکړي او چې څنګه عایشې بیبي او فاطمې بیبي کم شکل او په کومه طریقه به ګرځېدل چې هغسې چل وکړي. د غیرت بدل په غیرت خلاصېږي، داسې ده که نه؟ دا د پښتنو متل بدل چې څوک خلاصوي هغه ته غیرتي وایي، او چې بدل څوک د چا خلاص نه کړي نو هغه ته پښتانه بې غیرته وایي. نو د حضور پاک په موږ څومره احسانات دي او موږ له څونه دعاګانې غوښتې دي، لیکن موږ د هغې په مقابله کې د رسول الله مبارک سره مینه ونه کړه او نه مو سره محبت وکړه، نه هم د هغه اخلاق وپېژندل چې څه خوی او چې هغسې خوی موږ هم استعمال کړو. نو دی پې ور پرېوتل، فاطمه بیبي پې هم ور پرېوته او حسن او حسین هم پې ور پرېوتل او حضور پاک جړل. نو فاطمه بیبي ورته وایي ولې د الله رسوله چا خفه کړی، چا تنګ کړی، چا راته تکلیف رسولی دی؟ وی نه بچې. نو بیا په دا نیمه شپه کې دلته رالی او په سجده پروت یې ژاړې، دا ولې؟ وی بچې جبریل علیه السلام رانه راغی او ما ته وی چې نن ډېره برکتي شپه ده، د شعبان 15مه د شب قدر شپه ده او د الله خاص رحمتونه راورېږي. نو که د امت د بخانې سوال کوي نو بار الله ته وځه وجاړه او د بخنې سوال ونه وکړه. دا دونه قیمتي شپه ده زما وروڼو، دومره برکتي شپه. نو رسول الله مبارک د امت د بخنې ځان له نه چې ځان له سوالونه وکړي، د خپل امت د بخانې دپاره لګیا دی او د بقي په مقبره کې د شب قدر 15مه شپه ده او خدای ته جاړي او دعاګانې کوي. نو وروڼو تاسو به هم کوئ ښه انشاءالله. د شب قدر شپه ده، ټوله شپه خیر دی نه، خو د اخره شپه کې پاسئ او تهجد وکئ او الله ته زاري وکړئ او خدای ته جړه وکئ. مونږ ټول خو الله ته محتاج یو که نه؟ زمونږ جون ټول د الله د طرف نه دی، زمونږ عزت، زمونږ بچي، زمونږ مال، زمونږ دولت، زمونږ صحت، زمونږ مرض، دا ټول د الله په لاس او په اختیار کې دی. حضور پاک فرمایي وی په دې شپه د الله خصوصي 300 دروازې د اسمان کولاویږي، 300 او 300 خاص رحمتونه ته نازلیږي. یو څو کسان دي چې خدای هغه نه بخي، په دې شپه کې شپږ قسمه ډلې دي هغه نه بخي. یوه ډله څوک ده؟ مشرکان چې خدای له شریک نیسي، هغې وي د خدای لور ده، د خدای زوی دی، دا بت دی، دا پلانکې دی، دا پلانکې دی، خدای له شریک نیسي. او خدای شریک شرک چې څوک کوي هغه الله نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. وی یو شرک نه بخم، شرک نه لاندې چې چاله وغواړم نو هر څه بخم، شرک نه بخم. خدای په شرک ډېر زیات خفه کېږي. نو یو مشرک
چې د الله سره دویم ملګری شریک ګڼي، د الله په علم کې بل څوک شریکای، د الله په قدرت کې بل څوک شریکای، د الله په صفاتو کې بل څوک شریکای، دې ته شرک وای. نو یو مشرک نه بخي. نمبر 1. دویم جادوګر نه بخي، ځکه جادوګر دا مسلمانانو ته ډېر لوی ضرر رسوي او لوی نقصان رسوي جادوګر. تر دې حده پورې په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که جادوګرم اولید مړی کې، اگر چې علما وایي چې هغه جادوګر چې دی په دې جادو کې د کفر الفاظ استعمال، یقین وکړه ماته یو ځل یو سړي خبره کول، د یو جادوګر قصه راته وکړه، ما ته وی تعویذ یې کو، نو وی د غوا په میچاز وی تعویذ لیکه. اوس ته د خدای نوم او د قرآن شریف آیت دا د غوا په میچاز ولیکې، دا د قرآن څومره بېادبي ده او د خدای د نوم څومره بېعزتي ده. د ده نه غټ کافر به بل څوک وي، دا غټ کافر. ته په متیازو باندې د خدای نوم لیکې سپېره، او بیا مسلمان ته ضرر رسې. دا جادو چې کوي څه دپاره کوي؟ د ښځې د خاوند منځ کې روانه جوړه کړي، د رونو په منځ کې روانه جوړه کړي، د دوه مسلمانانو په منځ کې روانه جوړه کړي، د پلار او د زوی یا د مور او د زوی په منځ کې روانه جوړه کړي، د سخر سره د خواښې سره وله روانه جوړه کړي. دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده. ویتعلمون منه ما یفرق به څنګه دی وزوجه. دا یو زمانه کې الله فرشتې را لېږلې وې چې هغه زمانه د جادو وه، فرشتې را ولېږلې چې د خلکو ته داسې طریقه څیزونه وښایې چې دوی پې د جادو نه بچ شي او د جادو علاج پې وکړي. نو هغوی به ترې هغه څیزونه زده کول چې د ښځې خاوند منځ کې به تفریق راوسته، جداوان. نو یو مشرک نه بخي، دویم جادوګر نه بخي، دریم شرابي خدای نه بخي. ډېر خلک اوس هم په دې ودونو کې شرابونه څکي، او ډېر خلک اوس هم د شرابو بوتلې په کور کې ساتي او شراب څکي. دا سخت جرم او ډېره لویه ګناه ده. او څلورم سودخور نه بخي. نن سبا څومره خلک سودونه کوي، په سود پیسې ورکي او دونه به راکې، او چې دې را نه کړې زیاتېږي به دونه به راکې، او چې دې را نه کړي زیاتېږي. قسم دې نن د سود ته خلک کاروبار وایي، بس سود خلکو بس داسې ګڼلی دی لکه چې دا دی یو ګټه کوي. چا په بینک کې پیسې ښودي د هغې سودونه خوري. سودخور دا د خدای ډېر بدې شي، او د قبر عذاب یې سرې د سودخور. رسول الله مبارک فرمایي وی د وینو دریاب به خوټ کېږي به، او دی به یې دې منځ کې ولاړ، او چې غاړې ته راځي نو په دې غاړه به ورته یو فرشته ولاړی، او هغه سره به کاڼي پراتی، نو په یو کاڼي به یې نیغ په دا خوله کې ولي، نو چې دا خولې ولګي نو د هغه کاڼي به دونه زوري چې دی به د دریاب منځ ته ورسوي. دی به خوټ کېږي د وینو دریاب کې، بیا به غاړې ته راځي، لامبو به وایي، دی به بیا په دا خوله ولي، ابه دونه تیز یې کاڼي چې د دریاب منځ ته به یې ور ورسوي. دی د قبر عذاب دی. سودخور ډېر خطرناک. ما ته مخکې ورځو کې تللی وم کوټې ته، تېره جمعه ده نو هلته راته یو سړي خبره کوله، یو مقبره باندې تېرېدو، ما ته وی دې مقبره کې دا پلانکې قبر، وی دا یو سودخور دی او د هغه قبر دی، او وی چې دی څنګه خښ که نو قبر اوچه د وینه به د قبر نه راوته، وینه دنیا ته وی پتره دلته اخبار والا راله لغي وکتل، د هغه خاورو نه به وینه راوته، او زامنو به وله قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته، زامنو به قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته، بیا وله قبر پوخ جوړ کو، تک سور رنګ یې ورکو چې پته ونه لګي چې دې کې وینه شته او که نشته. هغې نه پس وی ډېره زمانه تقریبا 6 میاشتې راته د قبر نه به وینه راوته. ما ته خپله یو قبر معلوم دی، خو ډېره بده ده، زه درته نه ښیم چې کوم ځای میږي
د هغې قبر نه یو چونډی خاوره راوړه او ته د میږو سوړې سره واچوه لږ ساعت پس ګوره میږي به تښتي میږتون روځي او تښتي ته دا د سودخور قبر ما ته یو سړي خولی یو مشر او ما پې تجربه کړې دا سود ډېر خطرناک جرم او چې څوک سود کوي سودخور دی حرام خور دی گناه کوي ظالم ظلم کوي ځان سره بل سره نو قبر او قیامت او آخرت به تباه و بربادي غرق به غرق نو یو سودخور خدای نه بخي مشرک نه بخي دویم څوک شو جادوگر نه بخي دریم شرابي او څلورم سودخور او پنځم کینهګر چې مسلمان ته په زړه کې کینه ساتي مسلمان سره به مینه ساتي بغض او کینه به مسلمان سره نه ساتي حسد چې ورته وایي په پښتو کې دا سخت جرم دی او ډېره لویه ګناه او شپږم زناکار دا شپږ کسان شو زناکار هم نه بخي چې څوک زنا کوي اوس وروڼو زنا یوازې د اندام نه ده چې په دې سترګو ته پردو ښځو ته ګورې او پردو تصویرونو ته په موبایل پردو ښځو ته ګورې دا د سترګو زنا د حدیث کې راځي زنا العین النظر د ژبې زنا چې په ژبه یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کې او په غوږونو زنا څه ده چې د پردی ښځې خبرې د خواهش په بنیاد اورې دا سخت جرم دی سخت زمونږ په شریعت کې راځي د فقه مسله ده جزیه ده وی چې یو سړی اواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه بل څوک نه وی پلان کې شته نو دا ښځه دې وله جواب ورکړي چې شته یا نشته خو په نرمه ژبه دې جواب نه ورکوي په سخته ژبه دې ورکوي په نرمه به نه ورکوي تپوس وکړي پلان کې کور دی او څوک نه نو ښځه آواز ورکولی شي چې او یا شته نشته خو په سختو الفاظ پلان کې کور دی نشته شته پلان کې کور دی او روزي تختې دارنګه ټیلیفون بعضې خلک ښځو ته ټیلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټیلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګه کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي بیا خو په زړه کې یو پوټې هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کېږي او چې سخته خبره دی وکړه سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده دویمه ورسره ونه کړي ګوره که دویمه دی وکړه په کېړی دی دا کپره ولي دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چې کامل او لوی ثواب به تاسو هله ګټئ چې سم خوښي هغه خدای له ورکې د هغې څه حصه ورکې نو ابو طلحه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ وی دا الله رسوله الله په قرآن کې فرمایي چې کم د خوښ شي وی الله له ورکې دا ډېره لویه نیکي ده نو دا بیرحه دا باغ سره د دې کوي دا زما ډېر خوښ دی او ډېر قیمتي دی او بم خوږې دی او د کجورو باغ او زراعت پکې فصلم کرم نو دا زه غواړم چې د دې نیکي او صدقه جاریه شي زما دپاره نو دا ما تا ته وقف کو ستا خوښه ده چې چا لی ورکې هغوی لی ورکې رسول الله مبارک فرمایل چې تا کوم خبره وکړه ما واورېده زه به پیش او خوشحاله شو بخ بخ لکه مونږ وایو واه واه خوشحاله شو او دا خو ډېر ګټندو یا باغ دی دا خو به تاله ډېره لویه فایده درکوي په آخرت کې وی داسې وکړه ابو طلحه زما په لاس یې مه تقسیموه په خپل لاس چې ستا کم نږدې رشته داران او دوستان خو فقیران نو په هغې کې تقسیم کا نو هغه ټول باغ د هغه کوي سره هغه په خپلو قریبي او غریبانانو رشته دارانو کې تقسیم کا بل یو کویم پکې د خواږو اوبو هغې ته به بئر رومه وې
دا د مسجد قبلتین سره خوا کې دی، وادي عقیق ورته وایي. د دې وادي رسول الله مبارک ډېر صفت کړی دی. د جامعه اسلامیه سره لږ نږدې دی په فاصله کې. دا د یهودیو مشهور کوی دی. نو ما خو تاسو ته وایي چې په مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وې او ټولې اوبه مالګیجنې وې د کویانو ترخې، په لختو کې به دا ترخې اوبه او دا مالګیجنې به یې دی بوی به یې کاو. نو یوازې سړي خو نه دي، ښځې دي، سړي دي، ماشومان دي، میلمانه دي، څاروي دي، دي له خو ډېرې اوبه پکار دي. دا په 4-5 کویانو کم ځای کار کېږي. نو دا کوي بئر رومه، دا د یهودیو. نو صحابه او به په بیه د مدینې خلکو اوبه اخیستې. د هغه به هم خوښه وه چې په چا به یې خرڅولې او په چا به یې نه خرڅول. بخته خلک جرنده وي، بیا څوک نشي ورتلی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورغی، یهودي ته یې وی د دا باغ را باندې خرڅ که. وی نه، وی ښه نیم را باندې خرڅ که. یهودي داسې قیمت وي چې هغه د خرڅولو قیمت نو، ځان یې خلاصاو. هلکه وی په دومره پیسو باندې خرڅوم نیم. حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه زر پیسې راوغوښتې، واله زما شو نیم. یهودي مې داسې غلطي وشوه، خو زه یاره ټیک شوه، ده نیم د ده شو او نیم زما. نو دا کوي خو څوک نیمولی نه شي، نو په دې کې واربندي کوي. بیا یو ورځ به ته عثمان صاحب ته فایده لې اوبه ترې راوباسه او بله ورځ به ته زه وباسم، یا یوه هفته ته یوه هفته زه، یا نیمه ورځ ته نیمه ورځ زه، داسې طریقه جوړی. هغه وی زه ټیک ده، یو ورځ به دې خرڅه، یو ورځ به زه خرڅوم، پیسې مې نغده ډېرې واخیستې. لیکن حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکوي زما د حصې اوبه مسلمانانو ته وقف دي، خیرات. نو چې خیراتي شی ملاویږي د بیله څوک چېرته ځي بیا. نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په نمبر کې ورتلل او د یهودي په نمبر کې به نه ورتلل، ځکه یهودي به خرڅول او د خیراتي کړی. د ده په نمبر کې به ورتلل، مشکونه به یې منګي به یې ډکول، کار به یې پرې روانو. یهودي وی زما نمبر خو شړ شړو، څوک په دې ورځ راځي نه، خیراتي ورکوي په خپله ورځ کې او زه په بیه ورکوم. نو ورته یې وی دا باقي نیم هم واله. وی لکه په هغه پیسو ګورې نه علم چې هغه نیم دې را باندې خرڅ کړی. زه وی په هر څه چې اخلې خو دا باقي نیم هم واله. نو هغه باقي نیم یې ترې واخیست. نو عثمان رضی الله عنه ټول کوي مسلمانانو ته وقف. باغیانو چې کله شهید کو که نه، نو بې پې بندې کړې وې. الله اکبر. ډېر ظلم شوی دی حضرت عثمان رضی الله عنه سره. نو دی ورته په دیوال راوچت شو او باغیانو ټوله مدینه منوره قبضه کړې وه او جومات یې نیولی او تورې ورسره دي. دی ورته په دیوال راوچت شو، وی ای ظالمانو، یو تپوس دنه کوم. وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې مرګ په 3 څیزونو جایز دی. یو چې یو سړی واده کړي یا ښځه واده کړي او دې زنا وکړي، بدعملي وکړي. یو. دویم چې څوک مړی وکړي نو قصاصاً به یې وجنی. او دریم چې یو سړی د ایمان نه ووت او مرتد شو، کافر شو، نو وجنی به. نو ټولو خلکو ته اعلان وکړو، ای مسلمانانو، قسم مې دی د الله په ذاتي چې کوم دین مې د رسول الله مبارک سره قبول کړی نو زه په حق دین اوس هم یم. ګورې مسلمان یم او کافر نه یم. ووایه راته مسلمان یم که کافر؟ ووایه. زه خو مسلمان یم، د رسول الله مبارک سره چې کوم دین قبول کړی په حق دین قایم یم. نو مرتد نه یم، دغه وجه نشته چې مې تاسو مړ کړې. او وښایه د چا مې پلار رور وجلی دی چې تاسو ما وجنئ. قصاصاً مې ولې؟ قصاص په ما ستاسو د څه کېږي؟ ما څوک وجلی دي وښایه. او دریمه خبره، هغه څوک به وجنې چې زنا کړي، وی قسم په الله اسلام خو پرېږده، په جاهلیت کې مې هم چېرته بدعملي نه ده کړې. وښایه ماته. نو پس څه مې فبمته، پس څه مې وجنې؟ او بیا ورته یو عجیبه خبرې کوي، وی ای ظالمانو، وی په مدینه منوره کې اوبه ترخې وې. نو رسول الله مبارک فرمایل چې څوک به دا بیر رومه د یهودي کوې والي او چې مسلمان ته وقف کړي، خپل هم ترې اوبه وباسي او مسلمانان هم ترې وباسي، نو زه به جنت زیری ورکوم.
دله به خدای جنت ورکوي. وی هغه کوي ما په خپلو خالصو پیسو واغېسته او مسلمان ته مې وقف کو، ماله به خدای جنت راکوي. خبردار چې ماله به خدای جنت راکوي، ځکه د پیغمبر خبره مې اورېدلې ده او د هغه په خبره مې عمل کړی دی. وی ظالمانو نن د هغه کیوب هم تاسو په ما بندي کړي دي، د دریاب ترخې بس کم مالګي جنس کم که چې ما غشتي رو مسلمان ته به وقف کړی دی هم په ما بند کړی دی. خو خیر دی پروا نشته. حضور پاک فرمایلی چې د دې کوي په عوض کې جنت ماله به خدای جنت راکوي. آیا ظالمانو وی د مدینې منورې جومات کې مانځه ته ما نه پرېږدی، زم بند کړی ما. وی حضور پاک او فرمایل چې څوک به د فلانکي کور والی چې جومات سره شامل کی چې خدای ولا جنت ورکي. وی هغه کور ما په خپلو ذاتي پیسو واغېسته او جومات سره مې شامل کو، نن مې په هغه ځای کې مانځه ته نه پرېږدی. ګوان شی هغه ځای ما غشتی دی د رسول الله مبارک د وینا مطابق ماله به خدای جنت راکړي. او دریم څه دی؟ وی زه په غر ولاړم او حضور پاک مبارک را سره و، یو را سره ابوبکر و یو را سره عمر رضی الله تعالی عنهما. نو یې غر وجړقېده، نو یې حضور پاک مبارک خپله اوچته کړه او غر لی روبروله او ورته وی اسکن احد، غلی شه احده، ان پتا یو پیغمبر ولاړ دی، یو در باندې صدیق ولاړ دی، دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی. صدیق حضرت ابوبکر او دو شهیدان حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم. دا زما د پاره ګوی شوې ده. نو تاسو ټول په دې خبره ګوان شئ چې که تاسو مړ کړم زه به شهید یم، ماله به خدای جنت راکړي. نو یو پکې دغه کوي چې عثمان رضی الله عنه واغېسته او مسلمانانو ته وقف. یو پکې بل یو کیو بیر بضاعه، د هغې نه به هم خلکو بس کړی. د هغې متعلق یو زمونږ په ترمیزي کې ابو داود طحاوي وغیره کتابونو کې یو لویه فقهي مسله ذکر کېږي. داسې نور پکې خواږه کویانو خو لږ کمو، نو زیاتې اوبه ترخې وي، مالګېجنې وي، نو چې اوبه خرابې وي ترخې وي او لختو کې بوی هم کوي، نو دې سره بیماری پیدا کېږي. نو اکثر به خلق پکې ناجوړه. حضرت ابوبکر صدیق هم ناجوړه شو چې راغی، ناجوړه. حضرت بلال چې په مکه کې څونه والو خوړلی او تکلیفونه یې تیر کړي هم ناجوړه. او داسې ناجوړه چې غریب به جړل او ابو جهل ته به خیرې کولې او څه به وی خدایا ابو جهل تباه کې، مونږ یې د خشته ځمکې نه راوویستو نو د وبا ځمکې ته یې راوشړلو. نو حضور پاک مبارک چې وکتل چې دا صحابه خو ټول ناجوړه دي او ناجوړه کېږي او آب و هوا ټیک نه ده، نو د الله په دربار کې سوال وکړ، وی یا الله دا مدینه را ته برابر کې، اللهم صححها، اللهم بارک فی سعیها و مدها. خدای د دې مدینه د خوراک په سیزونو کې که په پیمانه خرڅېږي او که په وزن، الله پکې برکت واچه. اللهم انقل حماها الى الجحفه، خدای د دې د تبه جحفې ته وباسه. جحفه یو شاړه علاقه وه هغه زمانه کې، خدای دا بیماري ته لرې کې او دا جحفې ته ورسې او دا جوړه کې الله. دا دعا یې وکړله. نو چې سار را پاسېده نو صحابو ته ما خو بېګا یو خوب ولید، وی یو تکه توره ښځه وه ببر سرې بد شکله او د مدینې نه روانه وه جحفې ته لاړه. وی د الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی د مدینې نه هغه بیماري مرض او وبا خدای لرې کړه او جحفې ته یې ورسوله. هغې نه پس مدینه منوره ډېره خشته شوه او مزېداره شوه، بیماری هم ختم شوې، وبا هم ختم شوې او ورو ورو پکې اوبه خوږې نور هم پیدا شوې، نور هم پکې پیدا شوې. او صاحب مدینه منورې هوا هم ټیک شوه او نوم یې والا بدل که، یثرب ښه نوم نه دی، دا خو بیماری ته اشارت دی. وی صاحب څه نوم وله کېدو؟ وی مدینة النبی، د پیغمبر مبارک ښار.
د پیغمبر مبارک خار. نو د مدینه منورې خپل نوم دی مدینة النبی، نو موږ ورته مدینه منوره وایو د عزت په خیال. مدینه شریفه ورته وایو، مدینه مبارکه ورته وایو، مدینه مطهره ورته وایو. او نومونه نور هم شته، طوابه م ورته وایي او طیبه م ورته وایي. حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغی حضور پاک ته او نبی علیہ السلام د دجال ذکر کړیو، د دجال صفتونه بیان کړیو. تمیم الداری راغی حضور پاک ته کېناست، وی دا الله رسوله ناشنا شی مې ولید. موږ د خپل علاقې نه راتلو تا ته مدینې منورې هجرت هم کو. نو په لاره چې راتلو نو موږ منځ کې دریاب د سمندر دریاب، نو موږ کشتۍ ته وختو. نو کشتۍ باندې هوا راله د بل طرف نه، نو په مخ یې کړه. هغه سمندر دریاب دی، هوا پکې تیز دی، کشتۍ په مخه کړه، موږ ټینګولې نه شوه. ډېره لرې یو علاقې ته لاړه، نو یو جزیرې ته ورسېدله. موږ د په جزیره کې کوشو. خدای اوس به څه کوو؟ کشتۍ چې اوس هوا ټیک شي نو زه به لرې جزیرې ته لاړم. جزیرې پته هم نه لګېده، نه پکې انسان و نه پکې حیوان و. وایي چې جزیرې ته څنګه مونږه کوز شو او لږ غوندې جزیرې ته ور دننه شو، نو یو شیم پکې ولیده، ټول د ویښتو نه ډک یو حیوان دی، مکمل د ویښتو نه ډک، د سر نه خپې پورې ویښته دي. وی مونږ ته ویریدو. وی مونږ نه تپوس وکړو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته وی ته څوک یې؟ وی زه جاسوس یم. تاسو څوک یې؟ مونږ عرب یو. کم ځای نه راغلی پلان کې؟ کم خوا تللی؟ مدینې ته. څنګه دلته راورسېدی؟ بس باد په کشتۍ راغی، کشتۍ را په مخه کړه او دلته یې راورسوي. بادباني کشتۍ به وي. ته څوک یې؟ ما پرېږدی، لږ مخکې لاړ شئ دې جزیره کې، نو هلته یو کس دی ستاسو په انتظار دی، تاسو نه به هم تپوسونه وکړي او تاسو ته به معلوم. خدای دا څه په جنجال واوړېدو چې لږ مخکې لاړو، اوس یو سړی دی په زنځیرونو تړلی دی او وی ناګانې یو ټوپ وواو. وی وتېرېدو. وی راته وی څوک یې؟ وی مونږ عرب یو. وی د عربو څه حال دی؟ ما چې بس ډېر ښه حال دی. مکه څنګه ده؟ ښه ده. مدینه څنګه ده؟ ډېره ښه ده. څه نوي خو نشته. مونږ یو سړی دی پیغمبرۍ دعوی کړې ده، راوتی دی هغه پیغمبر. مونږ یو مکې نه تللی دی مدینې منورې ته. وی راته وی چې شام کې یو باغ دی شته هغه؟ ما او میوه ورکوي او پلانکي ځای کې یو دریاب دی اوبه پکې شته؟ مونږ وی یو. اوبه ورکوي؟ ښه ډېرې. وی یاد وساتئ څه موده پس به دغه دریاب کې اوبه ختمې شي، دغه باغ به وچ شي، ختم به شي. مونږ وی ته څوک یې؟ وی د دجال یم. زه به په ټوله دنیا چکر وم، ډېر خلک به زما تابع شي، خلک به راپسې ګرځي، ما سره به مال او دولتي، یو لاس کې به مې جنتي بلکې دوزخ، چاله خوشحالی ورکوم چاله سزاګانې ورکوم او په ټوله دنیا به ګرځم، خو صرف یو ښار ته به نشم داخلېدلی چې هغې ته توابه یا طیبه وایي. او د هغې ښار په دروازو او په درو به فرشتې ناستي چې زه ورځم نو ما به نه پرېږدي. وی دا خبر م ترې واورېدې، ترې را روان شو، باد قلار شو، کشتۍ کې کېناستو، رالو مدینې منورې ته. رسول الله مبارک ته دا ټول الوي. نو حضور پاک مبارک صحابه را غونډ کړل، دا الې ورته وي خوشحاله و چې دا ما څه ویلي ګوره قدم مو وی. زه چې وایم دجال به راځي په سترګه به ړوند دي او ما قد وی ولیده، په هغه شکل یې ولیده. او دجال وایي چې زه به توابې یا طیبې ته نه داخلېږم، فرشتې به مې نه پرېږدي. نو رسول الله مبارک کونټۍ اوچته کړه، د ممبر خوا یې راوبروله، وی قسم په خدای چې دا توابه ده او دا طیبه ده.
مدینه منوره دې ته به نه داخلېږي دجال. د مدینې په درو او په کوڅو کې به ورته فرشتې ناستې چې دی راشي هغوی به یې نه پرېږدي، مخ به وله شام ته ورواړئ، نو دی به شام ته لاړ شي. نو شام کې به عیسی علیه السلام راکوز شوي، نو هلته به عیسی علیه السلام مردار کې مړ به شي. نو دغه نوم شو طابه، طیبه او مدینه منوره. د پیغمبر مبارک ډیره زیاته خوښه وه. کله چې مکه فتح شوه او بیا د حنین غنیمتونه تقسیم شو، نو رسول الله مبارک هغه په خپل اختیار چاله ډیر او چاته کم، ضرورتمندو ته به کتل، حالاتو ته به کتل. نو د مکې خلکو له لږ غنیمتونه زیات ورکړل او د مدینې خلکو له کم ورکړل. او هغې کې د رسول الله مبارک غټ غرض و چې دا د مکه اوس فتح شوه، نو که دوی له مال ورنه کم او مونږ اوس مدینې ته واپس لاړ شو، دوی بیا شورش جوړ نه کړي او بغاوت ونه کړي، نو بیا به د مدینې نه دوی سره جګړې ته راځم، دا مسلمانان شته را لمړه نه کړي. نو رسول الله مبارک هغوی له مالونه او چاله سلو خان او چاله کم او زیات چې دوی په دې مال مطمئن شي او دوی اسلام سره د زړه مینه پیدا شي، ډېر مالونه یې ورکړل. نو د مدینې چې کم خلک و نو هغوی لږ خفه شو، هغوی وی ښه جنګونه په مونږ کوي چې سخته راشي اوازونه مونږ ته کوي، او اوس هم دغه د مکې خلکو سره جنګ وکړو، زمونږ تورې اوس هم د هغوی په وینو سرې دي او مال هغوی له ورکوي، مونږ له نه راکوي. الله رسول الله مبارک زر انصار راغونډ کړل او اعلان یې وکړ چې څومره انصاري هغه د دې خیمو لاندې را جمع شي، خو بې د انصارو نه بل څوک به نه ټول را جمع شي. تپوس یې وکړو هلکه وي د انصارو نه علاوه بل څوک پکې شته؟ وی نور څوک نشته، خو یو خریم پکې شته. هغه خرایي څوک و؟ رسول الله مبارک و. ځکه د نبي علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلمه دا د مدینې منورې وه. نو خلک د پلار د مور خاندان ته او د نیا خاندان ته ماماخیل وایي، داسې ده که نه؟ وی یو خرایم پکې شته او هغې نو بل ته خرایان وایي، دا هم خرایان دي. نو رسول الله مبارک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم، دا وی خرایي د قوم نه یې پردي نه. حضور پاک ورته وفرمایل وی انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي، تاسو ویلي سم وی، ما متعلق هم څه ویلي دي، هغې خو به دروغ نه وي. وی د الله رسوله مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو څه ویلي دي؟ وی څه وی؟ وی دقه ټکې ویلي دي چې سخته راشي اوازونه مونږ ته کوي او چې کله غنیمتي نو بل له ورکوي، مونږ له نه راکوي. او د مکې د خلکو په وینو خو زمونږ تورې سرې دي، مونږ ورسره جهاد کړی دی، هغې له یې ورکړل، مونږ نه نه راکوي. الله رسول الله مبارک ډېر عجیبه خبره وکړه. وی دا مې داسې کړي، خو ای انصار یو خبره درته کوم. وی څه مو خوښه ده؟ څه مو خوښه ده؟ چې دا خلک دې ځای نه اوس ځي ما نه رخصتېږي، نو نور خلک به کورونو ته ګډې بوځي په غنیمت، ګډو والا غنیمت د ګډو، څوک به اوښان بوځي، څوک به ګډې بوځي، څوک به چیلی بوځي، زه ورکوم که نه وړي به اوښان به هم بوځي. او تاسو به ځان سره مدینې منورې ته رسول الله بوځئ، خلک به ګډې اوښان چیلی یوسي، تاسو به څوک یوسئ؟ رسول الله. کم هم خوښه ده؟ رسول الله هم خوښ دی که ګډې چیلی اوښان هم خوښ دی؟ وایي نه د الله رسوله ته هم خوښ یې، ګډې چیلی مو نه دي پکار. او بیا فرمایي د ډېرو خلکو دا سوچ و چې مکه فتح شوه، دی به خپل کلي کې پاتې کېږي، هجرت ختم شو واپس به پاتې کېږي. رسول الله مبارک اعلان وکړ لو سلک الناس وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعبهم. وایي که خلک په یو لاره درځي، په یو خوړ، په یو علاقه، په یو وادي ځي او انصار په بله لاره ځي، نو زه به نورو سره نه ځم، زه به انصارو سره ځم. په دا فراخه لاره به مو سره ځم او په دا تنګه به مو سره ځم.
په دا ځمکه به م ځم او په دا درو کې به م ورسره ځم. او بیا څه وایي؟ وایي دا نور خلق زما د پاسه جامه ده، دا د پاسه کمیس پجامه صادر، او انصار زما هغه جامه ده چې د بنین مې د بنین وجود سره مې جنګېدلې جامه ده. او ډېر عجیبه خبره بله کوي، لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار. وی که هجرت نه وی نو زه به انصارو کې پیدا وی. بس انصار په خوشحالو شو چې دا خو واقعي زمونږ ډېر لوی فضیلت دی او زمونږ ډېر لوی برکت دی. وی د الله رسوله نه مو ګډې چیلی پکار نه خان پکار دی، ته مو پکار. دا مدینه منوره دغې خلکو ځای مبارک ځای دی. دلته خلق په مکه کې عمره کوي. عمره آسان کار نه دی، ګران کار دی. زیبا زمین حل تا یا میقات تا نو احرام و نیت بکے، نو بیا برازی د بیت الله شریف طواف بکے، نو بیا به 2 رکعات واجب د طواف وکے، نو بیا به زی صفا مروه ته نو و چکرې به لګې، بیا به سر خره جامې به بدلې. ګران کار دی عمره. 2 घंटे یا 1.5 घंटा یا 3 घंटे 2.5 घंटे پہ ډېرې پې لګي. الله انصارو له عجیبه فضیلت او برکت ورکه او د هغې د وجې نورو له هم ورکه. هغه څه دی؟ ادا چې مدینه منوره کې یو جومات دی مسجد قبا وته، چې هغه جومات ته څوک لاړل کور کې اودس وکړه او بیا هغه جومات ته لاړ او په هغه جومات کې 2 رکعاته مونځ وکړه، په دې 2 رکعاتو به الله پاک دله د عمرې ثواب ورکړي. دا د مدینې برکت مفتو کې دا خشته جومات دی مسجد قبا. دا الله قرآن د دې په حق نازل دی، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. رسول الله مبارک به هر خالی ته مسجد قبا ته کله به پیاده ته او کله په سورلی ته او مونږ به پکې کا. د هغې خلکو نه یې تپوس وکړو، وی الله ستاسو د پاکۍ او د صفایۍ صفت کړی دی، تاسو څه عمل کوئ؟ هغې ورته وی زمونږ دا عمل دی چې مونږ اودس وکړو نو ځان اوچو په لوټه یا په کاڼي، د هغې نه پس ځان اینځو په اوبو، 2 استنجا شوې، یو په لوټه په کاڼي او د هغې نه پس ځان په اوبو اینځو او بیا اودس کو، بیا ورپسې 2 رکعاته تحیت الوضو کو. وی الله مو د پاکۍ صفت کړی دی. رونو صفای دا د الله خوښه ده. مسجد قبا والا صفت کو، الله قرآن شریف کې د هغې صفای به یې کوله مسجد قبا والا، نو قرآن شریف کې الله صفت وکړو ذکر یې ولا. او صفای نیم نصف الایمان، د ایمان نیمه ده. دیو جنه جمعه مانځله چې څوک ځي یا د اختر مانځله نو غسل سنت دی. بعض علماو ته د جمعې دی غسل ته لا واجب وي، دا سنت دی. او صفا جامع غسل دا هم سنت مستحب دی. دا ولې چې تا نه بوی نه ځي، ګڼه ګوڼه ډېره د خولې به بیږي، نو چې بوی دنه نه ځي او وجود د صفای. او جومات کې چې وجود صفای نو فرشتې خوشحاله، ځکه جومات کې فرشتې ناستې وي. او کله چې وجود بدبوی او بوی تی ځي نو فرشتې بیا د هغې نه کرکه او نفرت کوي، هغه ځای نه فرشتې بیا ځي. هغه مسجد قبا پکې او بیا د رسول الله مبارک جومات مسجد نبوي مبارک. الله یو منځ یو په زر، بلکې یو روایت کې یو په 50 زرم دی. دا د 50 ته د روایت د کمزور دی ښه، او د زرو د روایت مضبوط دی. لکه دلته چې 50 زره منځونو کې هلته یو، دلته چې زرو کې هلته یو، دا پکې ثواب دی. او یوازې جومات کې منځ کول نه دی، دقه جومات کې بیا د رسول الله مبارک محراب دی چې کم کې به هغه منځ کو، د هغه منبر دی، د هغې په ځای بل منبر پروت دی خو په حقه ځای دی چې کم ځای به رسول الله مبارک بیان کو. او حقه ځای دی، په هغه ځای یو برنډه جوړه ده چې کم ځای به حضرت بلال رضی الله عنه اذان کو. او هغه ځای نه باندې ستنې ولاړې دي،
کومو ځایونو کې چې د رسول الله مبارک خاص تعلقاتو، لکه کوم ځای به اعتکاف کو نو د کوټې مبارکې د عایشې بیبي سره خوا کې، نو اقه ځای کې یو ستن ولاړه د اسطوانة السریر یې پې لیکلی چې کوم ځای به ورسره وفدونو ملاقات کو نو هلته م یو ستن ولاړه ده بره یې پې لیکلي دي اسطوانة الوفود، چې کوم ځای به څوکیدار ورته ولاړ و څوکۍ به یې کوله هلته م یو ستن ولاړه د اسطوانة الحرس یې پې لیکلی دی، او یو بله ستن د اسطوانې عایشه. د عایشې بیبي یو ځل حضور پاک صحابو ته وفرمایا وی ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی دی، یو جومات کې راته یو ځای ښولی دی چې ډېر برکتي ځای دی، او یک عایشې که خلکو ته مې دا ځای وښاو نو جګړې به پې خلک وکړي. وی ما ورته وی چې ځای ما ته وښایه، وی ما ته یې وښاو نو عایشې بیبي بیا نورو خلکو ته ځای وښاو، نو هلته م یو ستن ده او هغې باندې استوانې عایشه لیکلی. او رسول الله مبارک فرمای ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، وی زما د کوټې او د منبر په منځ کې دا ځای د جنت د باغچو یو باغچه ده، و منبری علی حوضی، او منبر مې د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما وی ردی مطلبونه ډېر دي، خو د تاسو ته آسان مطلب ویم، وی دا ځمکه به خدای د قیامت پر ورځ راوالي او په جنت کې به یې کښېږدي، او دا منبر او د منبر دا ځای به الله راوالي د حوض کوثر په غاړه به یې کښېږدي. ولې نور توجیحات هم شته، دې وجې نه چې هلته څوک ځي زه ورته یم دا دعا کوه چې یا الله په دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم، نو خدای په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ټول بوتلي د دغه ریاض الجنت نه چې سړی دا روضة من ریاض الجنت ته اصل کړي، د دې نه چې سړی روځي نو بیا د رسول الله مبارک باندې سلام کوي. د عایشې بیبي په کوټه کې رسول الله مبارک دفن دی، او خوا کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی، او ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق دی. نو چې ودرېږي حضور پاک ته مخامخ، هغې ته مخ مبارک ته مخامخ یو جنګله ده او په هغې کې غټ سورې، هغې نه ښکاري، قبرونه نه ښکاري، د قبرونو مبارکو نه ګیر چاپېره غټ دیوال دی، او د دیوال نه په لږه فاصله باندې جنګلي دي. دا بادشاهان چې کله ورشي دا د هغه جنګلو د دیوال منځ ته ورځي، هغه دننه قبر مبارک ته نه کړکۍ شته، نه روشندان شته او نه سورې شته. بعضې خلکو په دې پوسټرو کې فرضي قبرونه لې ورکړي دي. یو پوسټر به یو ځای کې وکړ، یو غټ قبر یې جوړ کړی و، غټ د خښتو او شین غلاف یې پیچولی و، او په هغې یې لیکلي چې دا د نبي علیه السلام قبر دی. مې خدای ظالمه دا خو تا ډېر ظلم کړی دی، د هغې قبرونو هېڅ چا ته پته نه لګي، بره پې ګمبد او غیر چاپېره دیوال او په دیوال غلاف، نه پکې سوړه شته او نه پکې کړکۍ شته. او پیغمبر مبارک خو د قبر د پخولو نه منع کړی دی، او غټ غټ قبرونه جوړولو نه ممانعت کړي، منع کړی دی. نو دا ته او د ګمبتونو جوړولو نه منع کړی ده. دا ګور یاد ساته، بعضې خلک وایي د حضور پاک مبارک په قبر د پاسه ګمبت یې موږ ځکه جوړه، نه قمقلو نه پوهېږې، هغه خو په کوټه کې دننه دفن شوی دی، وروستو پې کوټه نه ده جوړه، تو پې وروستو کوټې جوړې، هم د څه حکمت ته وجې نه، داسې نه چې قبر مبارک مخکې وه او کوټه پې وروسته جوړه ده، نه په کوټه کې دفن دی. او د حفاظت دپاره هغه واقعات به راته که چې ته موقع بله جمعه ویم، د حفاظت دپاره پې بره ګمبد جوړ دی او ګیر چاپېره ترې غټ دیوالونه تو شوي. نو چې سړی ودرېږي، یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی چې څوک د وفات نه پس په ما سلام واچوي نو زه اورم. او بل حدیث کې راځي هلته چې سلام اچوي، دلته نه ګوره. بل حدیث کې راځي من صلى علی عند قبری سمعته، چې څوک زما د قبر خوا کې په ما سلام اچوي زه اورم. ومن صلى علی نائیا ابلغته، او چې څوک په ما سلام د لرې ځای نه اچوي اما ته د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي. بعضې قمقل وي دلته هم سلام اچوم حضور پاک یې اوري، هلکه د خدای او د پیغمبر منځ کې فرق دی ختم. دا یاد ساته د رسول الله مبارک ډېره لوړه مرتبه ده، او د ټول مخلوق نه لوړې مرتبه لري، خو خدای نه دی ګوره.
د الله صفتونه خاص هغه په بنده کې نه دي. ګورې دې کې به دې سره ایمان نه به خلاص یې به څه کوې؟ لکه مهرباني کوي په دې خبرو کې د عالمانو خبره دلیل دی، د بل چا نه. ګورې عالم قرآن پوهېږي، حدیث باندې پوهېږي، په سنتو پوهېږي، دین یې ویلی دی، دین یې خور کړی دی. د عامو خلکو خبرې به په دې کې نه منې. عقیده خو ډېر مضبوط شی دی، د عقیدې په باب هر څوک نه پوهېږي. رسول الله مبارک فرمایي، ګوره د هغه خبره دلیل دی، ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. وی د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي چې څوک په ما سلام اچي راوړي ما ته را رسوي. چې دې ځای نه اوري نو بیا د فرشتو څه ضرورت شي؟ هر ځای کې د هر چا خبره اواز اورېدل دا د چا صفت دی؟ وایه د الله صفت، دا د بل چا نه. یو شی شته، د پیغمبر یو معجزه شته، د پیغمبر یو معجزه شته. کله د معجزې په بنیاد پیغمبر مبارک د لرې ځای نه خبر اورېدلې ده. معجزه ده. معجزه کله یو کله نه، همیشه نه. معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه، دا خدای خوښه. مکه کې سړی چغه والده رسول الله مبارک په مدینه منوره کې اورېدلې، بلکې هغه خو یوازې رسول الله مبارک نه، لرې پس جهاد یو سفر کې یو کمانډر ان چیف چغه واله او عمر په مدینه کې واورېده. کرامت و د عمر، همیشه به نه اورېدله، کله کرامت و. نو که دا د لرې ځای بعضې خبرې رسول الله مبارک اورېدلې دي او د بعضې خبرو نه خبر شوی دی، نو هغې ته څه ویلې کېږي؟ معجزه. څه ورته وایي؟ معجزه. معجزه د پیغمبر اختیار کې نه، او معجزه همیشه وي نه، کله کله. حضور پاک به کله ډوډۍ نه میلاوېده، په خېټه به یې کاڼي تړلي، او کله چې به معجزه پیښه شوه نو په لږ خوراک کې به دونه برکت پیدا شو چې په سوونو زرګونو به وخوړه. کله به اوبه نه وي، تیمم به وو، او کله به دونه اوبه پیدا شوې چې ګوتو مبارکونه به بهېدلې، دنیا به پې سیراب شوه. نو معجزه کله کله. نو رسول الله مبارک فرمایل چې زما د قبر مبارک په خوا کې څوک سلام وایي نو زه به اورم. نو صحابه ورته وی د الله رسول ته خو به خاورې شوې. هغې فرمایل ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. الله په ځمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړی دی. الله فنبی الله حی یرزق. پیغمبر به په قبر کې جمدی وي، روزي ورته میلاوي. نو خلک ورشي پې سلام واچوي، داړه کې راونی چې زه دا سلام اچوم، نو رسول الله مبارک زما سلام اوري. یو قدم چې مخکې شي یا دوه، نو د حضرت ابوبکر صدیق مخ ته یو سوړه ده، نو هغې باندې بیا په هغه سلام اچوي. او بیا لږ یو قدم مخکې شي د حضرت عمر صاحب مخ ته مخامخ یو سوړه ده، نو په هغه سلام اچوي. نو بس بیا باروځي. لیکن وروڼو یو خبره درته کوم، څنګه ما تاسو ته د مکې او د طواف متعلق بعضې څیزونه داسې وښول چې په هغې خلک نه پوهېږي او غلطۍ کوي، دلته مغسې دي. یاد وساتئ وروڼو، علما وایي وی د پیغمبر علیه السلام عزت چې به د څنګه په ژوند کو د وفات نه پس به هم کې، څنګه چې د مخکې احترام کو اوس به هم کې. او قرآن شریف څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. د رسول الله مبارک مخکې به چغې نه وی، که آواز د هغه د آواز نه پورته کو نو ټول عمل به د تباه شوي او په ځان به پېښ شوی نه. نو په ژوند به د هغه مخکې چغې نه وی، آوازونه به نه اوچته. نو د وفات نه پس هم د پیغمبر علیه السلام په مخ کې چغې نه وې، اوازونه به نه پورته کې. نو بعد قمقل چې سلام ته ودرېږي نو چغې کړي او جاړي او اوازونه پورته کړي. هلکه ولې د پیغمبر مبارک بې ادبي کې؟ او هلته خلکو کیمرې رایستي، ای های های او پوټوان پیلي. حضور پاک د پوټونه څونه منع کړی او پوټو پسې څونه خبرې کړې دي، او چې څوک فوټوان وباسي لعنت یې پې ویلی دی. او ته د هغه د روزې مبارک مخکې تلې ثواب له برکت له د هغه ملاقات له د هغه مخکې ګناه کې د هغه خلاف کې هنګله خلک وباسي. ځان نه یو خبرو د دنیا پوټوان هم په دې دغه رواني.
نو دا ګناهونه هلته هم شته. د دغې مبارک جمعه ته دا به احترام به کې خلک د هغې هم به احترام وکړي. بیا د بي ټوله ورځ دا خلک پکې ناست دي، خفه کېږي احمد د عمرو والا چې لاړ شي حجونو والا په دغه جومات کې نه په خپله تلاوت کوي نه بل پرېږدي، نه په خپله ذکر کوي نه بل ذکر ته پرېږدي. هلکه مدینه کې هغه عبادت وکړه چې بل ځای هم کېږي، خو چې داسې وکړه چې بل ځای نه کېږي. هغه کم دی عبادت دی، مونځ خو هر ځای کېږي، خو ریاض الجنت بل ځای نشته. هلته نفل خو هر دی، خو دغلته فایده ډېره ده، د فرضو فایده ډېره ده. درود شریف پکې ډېر وایه، دا د رسول الله مبارک ځمکه ده، ډېر درود شریف پکې. نو ټول وخت په جومات کې ګپې شپې شروع وي، 3 او 4 او 2 او 5 یو ځای، او ګپې شپې د دنیا او خندا خوندې او په موبایل خبرې او انټرنیټ یې رېستې، هلته هم نیټونه خلک کوي او فیسبوک یې کوي. تاسو خیر لتلی، ثواب لتلی، او که نمایشي عمرې لتلی، ټول خلک په دې غم اخته دی. تلاوت نشته، تسبیح نشته، درود شریف نشته، بس موبایل دی او په موبایل یو بل سره خبرې دي او فیسبوکونه دي. جمعات کې ګپې. حالانکه واوره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو 2 کسانو جمعات کې خبرې کول په مسجد نبوي مبارک کې. نو یو صحابي په کاڼي داسې وش قطناڼي، نو چې هغه ولګېد دته یو کتل وي دلته نه اشاره ورکړه چې راغی وي علی بهما دغه 2 راول هلاړ هغه 2 کسې راوستل. وی د کم دی؟ وی د طائف. اوهو ارمان چې میلمانه نه وی او د مدینې وی لاوجعتکما، داسې به مې والې وی چې دردونه به مې دله پیدا کړي، دړمن کړی به مې وی. تاسو د دنیا خبرې کوئ او بیا د رسول الله مبارک په جومات کې ټوله ورځ خلک سیوه لګي. د دنیا خبرې دی او کړیتې دی، پاکستان دی، تورنګزی دی، 400 ده، پېښور دی او مردان او یو ثوابه یو بل سره لګي. تا سره به هم ناست دی، نه تلاوت ته پرېږدي، نه ذکر ته پرېږدي، نه درود ته پرېږدي. جمګټه به جوړه یو ځای بل ځای، او په اعتکاف کې به لګي. اعتکاف کې به 15 او 6 او 10 یو ځای، او باسونه به یو خبرې اترې به. ولې د جومات بیا ادبي کې یو سړي روانو، نو ما دغه ته ایرپورټ ته، نو ما ورته ویل لکه ایرپورټ کله ځې؟ وي په پلان کې ټیم. مې لاړ شه او اخري سلام واچو، چې ځې نو سلام وکړه نبي علیه السلام ته، نو بیا ځه. اوهو وی هلته خو ډېر لویه رشي او ډېره ګڼه ګوڼه. نو ما وی رشه او ګڼه ګوڼه نو سلام به نه وی زه خو چې راغلی یم نه یم ورغلی. په خدای قسم قسم مې راته جومات کې دروغ زه نه ویم، خو دروغ ولې ویم؟ وی چې راغلی یم نه یم ورغلی. مې ولې؟ وی ډېر لوی رشي ګڼه ګوڼه یې جي. ای ته مې خدای دې خسه، تا ګڼه ده نو څه چلو شو؟ پاکستان کې سیاسي جلسو له چترته دی که نه؟ ګڼئ که نه؟ بینک ته چې ورځې او پنشن راوباسې نو په لیڼ او په قطار کې ګڼه کې ولاړې او که نه ولاړ؟ جلسه جلوس کې په قطار کې ولاړې ګڼئ که نه؟ بس سوزکي ته چې خېدي ګڼه کې ورځي که نه ورځې؟ رسول الله مبارک او ګڼه څومره څه ګڼه کې ورشه، ګڼه ورو مخکې روانې ته هم پکې روان شي، مچاله ټیل ورکوه، مدي کې ورکوه، او خدای نیک بخته ورشه سلام وکړه. ته راغلی سلام دې نه دی کړی اوسه پورې. سلام خو عبادت دی، پیغمبر مبارک پې خوشحالیږي. او چې تا هلته لاړ شي او خپل ښکلي مبارک پیغمبر ته ور مخامخ نه شي، الله اکبر، ته خو ډېر بدقسمته وخت مخامخ د بقي مقبره ده چې څنګه ورننوځې نو ښي طرف ته د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ، او نور د اهل بیت قبرونه دي ښي طرف ته بالکل مخامخ چې وګورې د رسول الله مبارک بیبیانې دي، 9 بیبیانې. لږ چې ته مخکې شې نو 4 لوڼې دي، 3 لوڼې دي په دغه ځای کې 4. چې لږ ور مخکې شې نو حضرت امام مالک دی،
او د هغه استاد دی نافع. دا تاریخ لیکي ښه، په هغې نومونه نه دي لیکلي، دا تاریخ په چې بیا ورمخکې چې رسول الله مبارک بچی دی ابراهیم، او ورسره نږدې بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها ده د حضور پاک رضاعي مور، چې لږ نورم مخکې لاړ شي د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر، مخامخ ورته د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه قبر. دې خوا د یزید په مدینه حمله کړې وه، خلک شهیدان شوي وو، نو هغه د حرې شهدا دي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دی پکې، د رسول الله مبارک تروریانې دي پکې، او د 100,000 نه زیات صحابه کرام پکې دفن دي. چې ورشي نو په ټولو سلام واچو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم. وختنه به د خدای نه کې، نه به کاڼي په ځان مږي، نه به خاورې په ځان مږي، نه به غوښتنې کې د قبرونو نه، د الله نه به کې. دا د بقي مقبره او د احد مقبرې لم خلق دي. رسول الله مبارک په خپله د بقي مقبرې ته هم تللی دی، او د احد له احد کې ګڼ شمېر صحابه دفن دي. یو پکې حضرت حمزه رضی الله عنه دی سید الشهدا، هغه سره خوا کې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دی، هغه سره خوا کې حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. مصعب ابن عمیر هغه صحابي چې په احد کې شهید شو، د شکل د رسول الله مبارک په شان دی، نو شیطان چغه والوي حضور پاک وفات شو، نو صحابه باندې هیبت راغی، تورې غورځولې چې رسول الله مبارک لاړ، بیا موږ څه کوو؟ د ډېرې خشته جامې چولې، قیمتي زرګونو درهمو جوړه به یې سهار او ماښام بدلوله په مکه کې، خشته به یې ځان ساته. نو چې مدینې شریفې ته لاړ، نو یو ځل روان دی په جومات کې، نو یو څادر یې ځان نه تاو کړی دی، لنګ کړی دی، غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې، یو پلو یې په ځمکه راښکې شو، بل اوچت دی. د کمیس په دی چې کم څادر دی هغې ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي. نو حضور پاک مبارک وجړل، چا ورته وی د الله رسوله ولې؟ وی د مصعب هغه زوړ حال او دا نوی حال را مخکې شو، د اسلام نه مخکې څونه خشته جامې او قیمتي جامې چول، او چې اوس مسلمان شو نو پلو پسې راښکې شي، او کمیس پرتوګ یعنی صادر ازار ردا ته غټې غټې ټوکړې لګېدلې. اسلام چې راشي بیا دا نور څیزونه یېري بیا، او نورم پکې ګڼ شمېر شهدا دي. د احد غر چې حضور پاک فرمایي احد جبل یحبنا ونحبه، دا غر مونږ سره مینه کوي، مونږ ورسره کوو، او د قیامت پر ورځ به دا غر د جنت په دروازه کې پروت دی. او چې احد ته لاړ شئ نو څه میوه بوټي وخورئ، که بل څه ني ازغیدار بوټي وچپوئ وخورئ. او چې کله به حضور پاک مدینې ته په سفر تلی او واپس په مدینې منورې ته راته، او د احد په غاړه به راته، نو چې احد بیا ولید ورته به خوشحاله شي. دا مبارک ځای نه دی په مدینه منوره کې، د دروس شریف ځمکه ده، د جبریل علیه السلام د راتلو ځمکه ده، 10 کاله متواتر تقریبا جبریل علیه السلام وحی راوړی، او اوس هم په زرګونو فرشتې د حضور پاک د قبر مبارک سره ولاړې دي، او چې ته سلامونه چې هغه دله دعاګانې کوي.